أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يقينا منافقان چدي يخادعون الله دي دوكي كيد الله تبارك وتعالى سرا إله العالمين سرا خدوكي نشيك ولدي يخادعون عباد الله دا الله بندگانو سرا دوكي كيا وهو دا الله تبارك وتعالى خادعهم مانا مجازيهم على خداعهم بدل ورکی دی لره د دوکو د دی پورز د قیامت کې پل د صراط کې به دو دیته نور ورکړی شي دا نور به تینا بیا واپس واغستلی شي داسې و اذا هر کله قامو چې ودرېږي دا منافقان الى الصلاة منزل را قامو نو ودرېږي دی کوساله سست متثاقلین درون درون ودرېږي منزل را خاصتا سحر مونږ کې او د ماسخوتن مونږ کې ډېر درون درون کېږي دا منافقان یراؤون الناس خید ځانونو خلقو لرا خلقو ته ځانونه ښیه دا لږ لږ مونځونه چې کوي دا خلقو د پاره کوي الله د پاره نه کوي کله چې یو سړی وویني نو مونځ ته ودرېږي کله چې واپس شي نو دا مونځ مات کړي رب کریم فرمایي بل منافقت د دې دا دی ولا یذکرون الله ذکر نه کوي دی د الله تبارک وتعالی الا مگر قلیلا لږه ولا یذکرون الله بالتهلیل والتسبیح په تهلیل او تسبیح باندې دی ذکر نه کوي الا قلیلا مگر لږ ذکر کوي هر چی مومن دی الله تبارک وتعالی ویا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والا اذکروا الله ذکر د الله تبارک وتعالی کوي کثیرا ډیرا منافق چې دی لږ ذکر کوي مومن ډیر زیات ذکر کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام وی دومره ذکر وکړي چې تاسو ته دا منافقین تاسو ته ریاکار وایي چې انکم مراؤون تاسو ریاکار یې دومره ذکر وکړي بل دا منافقان هغه کسان دي مذبذبین معنا مترددین متردد دي یعنی متحیرین حیران دي بین ذالک بین الكفر والایمان پمن د کفر او ایمان کې حیران دي لا اله هؤلاء ند مؤمنانو سره دي ولا اله هؤلاء ند کافرانو سره دي منس کې دي ومن هر غسوک یضلل الله چې گمراه کی الله تبارک وتعالی د انسان لرا فلن تجد پس هرگز با مند نکی له دی انسان لرا گمراه انسان لرا سبیلا معنی طریقا الى الهدى لار د هدایت اوس په دې آیات کې الله تبارک وتعالی منکی مؤمنانو لرا اے مؤمنانو د کافرانو سره وي دوستی مکویا یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والا ولا تتخذوا من سیتاس والکافرین کافران لرا اولیاء په دوسته باندې من دون المؤمنین بغیر د مؤمنانو اے مؤمن بادشاہ د مؤمن بادشاہ سره دوستی کوا کافر سره دوستی مکوا اتريدون یا تاسو اراده لرئ اے د منافقانو جماعتا ان تجعلوا دا چې وګرځيږي لله الله لرا علیکم پتاسو باندې سلطانن س دلیل د قتل استاسو یعنی منی سیتاسو کافرانو سره دوستی ان تجعلوا دا چې وګرځيږي تاسو لله خاص الله لرا والرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا علیکم پتاسو باندې سلطانن س دلیل د قتل استاسو مبین اخکارا زکه چې تاسو هغه سره دوستی کوئ نو تاسو هم داغي پشانتی بیا ان المنافقین یقینا منافقان چدي فی الدرک الاسفل لاندې طبقه کې بوي من النار د جهنمنا یعنی الطبق الذي هغه طبقه فی قعر جهنم چې لاندې طبقه وي په جهنم کې دارنګي بعضی مفسرین وی فی توابیت من حدید پتابوتونو کې بوي د اوسپنو تابوتونو کې بوي مقفله فی النار تاله کړی شوي په اور کې قلف کړی شوي په اور کې سوځېږي به په هغې کې دارنګې ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي بیت مقفل علیهم تتوقد فیه النار کور کې به دې قلف کړی شوي وي اور به پې بل کړی شوي دي منافقانو باندې من فوقهم ومن تحتهما برنه او لاندې نه پې اور بل وي دي باندې
رب کریم فرمائی ولن تجد هرگز با مندنکی تو لهم دی منافقان لرا نصیرا منا مددگار مانعا من عذاب اللہ منکون کے دا عذاب دا اللہ تبارک و تعالی الا الذين مگر حقا کسان تابو چی توبیو استلا من النفاق دا منافقتنا وآمنوا ایمان روڑو واصلحوا صالح اکڑا عملون اخبل عملهم عملون اخبل واعتصموا من قلوا لقولي بالله منا بدين الله فدين در الله تبارك وتعالى واخلصوا خالص اکڑا دينهم دين دریان پاکرو لله خاص الله لره خالصکو فاولئک پس دغه کسان چې دي مع المؤمنین فراسب و من المؤمنین د مؤمنانو ندي نو وسوف يؤتي الله زرد چې ور بکړي الله تبارک وتعالى المؤمنین مؤمنان لره اجر عظیما لیا ما يفعل الله اے انسان ما يفعل الله سکی الله تبارک وتعالى بعذابکم فعذاب ستاسو باندې ان شکرتم کچره شکر گزار جوړ شي تاسو وامنتم ایمان مروړو په صدق سره عجیب خبره ده خلکو که شکر گزار جوړ شي او ایمان مروړو په الله تبارک وتعالى باندې نو ما يفعل الله بعذابکم بسک الله تبارک وتعالى په عذاب ستاسو باندې تستاسو عذاب خو الہ العالمین تسخن نور کیا ان شکرتم کچره تاسو شکر گزار جوړ شي بنده د پاره چې شکر راځي نو مراد تن طاعت یعنی اطاعت مو کو د الہ العالمین وآمنتم ایمان مروړو تاسو په صدق سره وکان الله د الله تبارک وتعالى شاکرا منا قدردان ذات قدردان ذات شاکر منا قدردان بعضی سړی د سیدی چې هغه سره خو کې دغه پسترګو کې به دا خنخ کاریږي نو الہ العالمین داسې ذات نه دی الہ العالمین قدردان ذات دی څوک چې ور سره خو کې یعنی چې د الله تبارک وتعالى اطاعت کوي هغه ته سجده لګي بغیر دریانا نو الہ العالمین شاکرن قدردان ذات دین اجر ورکی شکر گزاران لرا علیم پویده پاغ چا باندې چې شکر وباسی دی لرا او سوک چې ناشکری د الله تبارک وتعالى کیا لا يحب الله نخخ الله تبارك وتعالى الجهر بزور باندې بالسوء من القول بالشتم من القول د کنزلنا من القول د کنزل كما لا يحب السر لکه څنګه چې پټ نخو خیم دغه سی په جهر باندې هم نخو خیا په کنزلو باندې یا لا يحب الله نخو خی الله تبارک وتعالى الجهر په جهر باندې بالسوء په بده باندې یعنی بده خیری الله تبارک وتعالى نخو خیا لکه څنګه چې پټ نخو خیا دا الا استثناء چشي نو دی خیرو سره خلګي نو الہ العالمین دا بده خیرې نه خو خیا آزار کولا بعضی مورګان او بعضی پلاران چې بچو ته دا خیرې کیا په جهر باندې دا الہ العالمین نه خو خیا الا مگر من هغه سوک الا من جهر هغه سوک چې په جهر باندې خیرې وکي ظلم چې ظلم کړی شوی پاغي باندې د مظلومیت د وجینا د زړه نه یو آهو زیازارو کې خیرو باسي نو هغه قبلیږي وکان الله د الله تبارک وتعالى سميعا من لدعاء المظلوم دعا د مظلوم الله تبارک وتعالى اوري علیما پویده بعقاب الظالم فعذاب د ظالم باندې بعض مفسرین وای ان شتم جازا ان یشتما بمثله دا چې تاسو تاسو کنزلیو کې جایز دی چې تاسو ورته مغه سي کنزلو کې خو لا یزيد علیه پاغي باندې زیاته مکویا رب کریم فرمای ان تبدو کچره تاسو اخکارا کویا خیرا خیر لرین حسنه طاعه وبرا یو نیک عمل تاسو اخکارا کویا او تخفوه یا پټوي تاسو غیلرا مثلا صدقه شو که اخکاره کوي نو اخکاره به هم چې نیت مو صفاوي دریانا پاک وي نو الله تبارک وتعالى به تاسو ته یو په لس بدله درکوي او که اراده مو د یو نیکي وکړه نو یو په یو درکوي په اراده باندې یو نیکي ملاویږي او تخفوه یا پټوي تاسو هغې لره
یعنی تعملوه سرا عمل کوي پاغه باندې په پټه باندې او تعفو یا تاسو عفو کوي عن سوء یعنی مظلمه د ظلم نه تاسو عفو کوي تاسو باندې څوک ظلم وکي او تاسو ورته عفو وکي یعنی معاف کوي هغه لره فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى كان دي عفوا عفو كونك قدير قادر ذات ان الذين يقيننا كسان يكفرون چدي كفر کوي بالله بالله باندې ورسله او پرسلانو د اله باندې ويريدون دي اراده لري ان يفرقوا دا چې جدای راولي تفرق راولي بين الله پمنځ الله تبارک وتعالى ورسله او پرسلانو باندې یا داسې تفرقات چې الله باندې ایمان لري او پر رسول باندې نه لري یا داسې طریقې سره چې دا وګر د ایمان دي او بعضی رسول منی او بعضی رسول نه منی هر چې مؤمنان دي هغه سو اعلان فرق بین احد من رسله مونږ فرق نه کو په منځ یو رسول کې او دا کافران چې دي بعضی منی او بعضی نه منی ويقولون ويدي نؤمن من ایمان لرو ببعض په بعضی رسول باندې او په بعضی کتب باندې ونكفر او كفر قوم ببعض ببعض باندې ويريدون دي اراده لري دا كافران ان يتخذوا دا چونسي بين ذلك ان يتخذوا دا چونسي دي بين ذلك پمن د کفر او ایمان کی سبیلا یو لار د دینا یو بل لار ونسي نو رب کریم فرمای اولئک دغه کسان دغه صفات والا چې څوک ټول رسولان نه مني یعنی بعضی مني او بعضی نه مني دغه کسان یا کفر بالله چې کیا هم الكافرون هم دي کافران دي حقا په حق سرا واعتدنا تیار کړي مونږه للکافرین د پاره د کافرانو سشمو تیار کړي د عذاب مهینا منذ اهانت سپکون کې عذاب والذین وکسان بشارت ته والذین وکسان امنوا چې ایمان راوړي دي بالله په الله تبارک وتعالى باندې ورسوله او پر رسولانو باندې ولم يفرقوا او دي جدائی نراولی بین احد پمیز د یو کس کې منهم د انبیاؤنا یعنی ټول په ټول منی لکه عبد الله ابن سلام سے په عبد اهل کتابو کې او ملګری د عبد الله ابن سلام سے اولئک دغه کسان چې دی رب کریم فرمایي سوف زرد چې یؤتیهم وربکی دی الله تبارک وتعالى اجورهم اجر نددي وكان الله دی الله تبارک وتعالى غفورا بخون کې رحیم ذات دی رحم کون کې